الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم مسلمانان ورونو، تاسو ته د امام ابو حنیفه رحمه الله او د امام اعمش رحمه الله یو بهترین واقعه چې کوم د ذکر کوم، خو د هغې نه مخکې یو عرض کوم تاسو ته چې تاسو دا ویډیو د اخره پورې وګورئ چې تاسو په دې واقعه باندې پوره او صحیح پوه شئ، او که تاسو په نیمه کې کټ کوئ یا یې پوره ونه ګورئ نو بیا به تاسو په هغې باندې پوره ونه رسئ. د امام اعمش رحمه الله او د هغې د بیبي په خپل منځ کې څه خبرې رالی، نو امام اعمش رحمه الله خپل بیبي ته وویله، وایي که تا ما ته وویله چې په کور کې اوړه ختم شوي دي، یا د بل چا په ذریعه باندې ما ته وویله، یا دې ما ته لیکل وکړه، یا دې ما ته په اشاره باندې په هر لحاظ تا ما ته وویله، نو ته په ما باندې چې کوم دی هغه طلاق ای. اوس بیبیم سوچ کوي چې لکه زه اوس انسان دی، یو څیز ختم شو، اوړه ختم شو، زه خپل خاوند ته څنګه وایم چې اوړه ختم شوي دي؟ که ورته وایم نو هم طلاقېږم، که د بل چا په ذریعه ورته وایم نو هم طلاقېږم، که ورته لیکم هم طلاقېږم، که ورته په اشاره باندې وایم هم طلاقېږم. اوس به زه څه کوم؟ نو دې بیبي امام ابو حنیفه رحمه الله ته دا خبره وړاندې کړله چې داسې مسله ده. امام ابو حنیفه رحمه الله هغه ورته یو تدبیر وښولو، ډېر بهترین او ښایسته تدبیر ورته وښولو. هغه تدبیر دا دی چې کله امام اعمش رحمه الله وده شي، نو بیا به ته چې کوم دی په خوب کې چې هغه ودی او اوړه ختم شو، د هغې هغه بوجۍ ده په هغې پسې شاته چې کوم دی په لمن پسې مضبوطه وتړه، نو چې سهار هغه راپاڅي او زه ګوري تیلۍ پسې روان ده، دا څه مسله ده؟ نو خامخا تیلۍ ته چې ګوري هغه تشه ده، اوړه پکې نشته، نو په دې لحاظ سره به هغه خبر شي او اوړه به چې کوم دی راوړي، نو مسله به چې کوم دی هواره شي، اوړه به هم راشي او ته هم د طلاق نه بچ شي. نو دغه طریقې ورته وښولله. نو امام اعمش رحمه الله چوکت الله ډېر ناشنا طریقه شوې ده، ما ته خو کور والا ونه ویله، خو ما ته خو بس پته ولګېده چې اوړه نشته. نو امام اعمش رحمه الله وفرمایل چې هم دا تدبیر او دا کار د امام ابو حنیفه رحمه الله نه علاوه بل څوک نشي کولی، نو دا به هغه کوي، بل څوک داسې نشي کولی. هم هغه شان وه چې دا امام ابو حنیفه رحمه الله ورته دا تدبیر ښولی و. نو دا و د امام ابو حنیفه رحمه الله پوهه او د هغه چې کوم دی فهم. نو الله رب عزت دی مونږ د دغې اکابرو مشرانو په نقش قدم باندې روان کړي. وما علینا الا البلاغ.